أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اے خلقو اتقوا ربكم ويريگے دخل ربنا الذي رب خلقكم چه پیدا کریے تاسو من نفس واحدة نیو نفسنا وخلق منها او پیدا اکڑا دا دینا زوجها بیبی ددا وبس منهما او خوار اکڑا دا دی دوارنا رجالا کثیرا سڑی دیر ونساء او خز دیر واتقوا الله او یریگے دا اللہ تعالینا الذي اغا الله تساءلون به چې تاسو د یو بل نه سوال کوئ په سره والارحام او یریږئ د رشته دارونه ان الله بېشک الله تعالی چې دی کان علیکم رقیبا دی په تاسو باندې نگهبان. سورت مبارکه سورة النساء ویل کیږي. سورة النساء ورته ځکه وایي چې په دې کې د زنانو احکامات زیات تر بیان شوي دي. د میراث احکاماتو چې زنانو ته میراث ورکړي، یتیمانانو ته خپل حق ورکړي، زنانو کې عدل کوي، انصاف کوي. د دین علاوه نور احکامات هم په دې کې د زنانو بیان شوي دي، ځکه ورته سورة النساء ویل کیږي. سورة النساء په نوم باندې قرآن کریم کې دوه سورتونه دي. یو سورة النساء الکبرى یعنی غټ سورت د زنانو، او دویم سورة النساء القصرى لوکی سورت د زنانو. دی سورت ته سورة النساء الکبرى وایي. او سورة طلاق چې په 28مه سپاره کې دی هغې ته هم سورة النساء وي. آیا کې د زنانو احکامات دي د طلاق او د عدت وغیره. وایي ته سورة النساء القصرى لوکی سورت وایي. دا سورت مبارکه مدنی دی، مدینه منوره کې نازل شوی دی. ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما نزلت سورة البقرة و سورة النساء الا وانا عنده. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې سوره بقره نازلې ده او سورة النساء نازلې ده نو زه ورسره وم، یعنې زما په موجودګۍ کې دا دواړه سورتونه نازل شوي دي. د عایشې رضی الله تعالی عنها د هجرت نه بعد د شوال په میاشت کې نبی علیہ السلام سره نکاح او رخصتي شوې ده. 8 میاشتې بعد چې نبی علیہ السلام هجرت وکړو، نو د هجرت په 8 میاشتو بعد د شوال په میاشت کې د عایشې رضی الله تعالی عنها رخصتي شوې ده. نو دا وی چې زما په موجودګۍ کې دا صورت نازل شوی دی. دې نه معلومیږي دا چې دا صورت مدني دی. بل دا چې په دې صورت کې د غزوه احد واقعات هم لږ بیان شوي دي. غزوه احد په 3 هجری کې شوې ده. معلومیږي دا چې دا مدینه منوره کې وروسته نازل شوی دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مدینه منوره کې لومبي سوره بقره نازل شوه، بیا ورپسې سوره انفال نازل شو، بیا ورپسې سوره آل عمران نازل شو، د هغې نه بعد بیا سوره ممتحنه نازل شو، او د سوره ممتحنه نه بعد بیا سورة النساء نازل شو. او سوره ممتحنه چې دی نو دا خو بیا د غزوه خندق نه وروستو معلومیږي دا سن 4 یا سن 5 هجری کې بیا دا سورت مبارکه نازل شوه دی. په دې سورت مبارکه کې یو آیت داسې دی
ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله تاسو ته حکم کی چې امانتونه خپل حقدار ته حواله کړئ. او دا په دې موقع نازل شو کله چې مکه فتح شوه. د خانه کعبې دا کنجیانې دا شیبي یو خاندان دی عثمان رضی الله تعالی عنہ سره وه. نو دا اول د ایمان وروړو نه انکار کړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کنجیانې واغستې. بیا د ایمان نه وړو نبی علیہ السلام ته را کنجیانې ورکړې. نو په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو چې هر یو امانت خپل حقدار ته ورکړي. دا کنجیانې د دې په خاندان کې را روانې دي د خانه کعبې خدمت کی. نو دې حقدار دی نو دته واپس ورکا. نو نبی علیہ السلام دا کنجیانې عثمان رضی الله تعالی عنہ له ورکړي او ورته وفرمایلو چې دا بم تاسو سری تاسو نه به سوکخ لینا. ها که یو زمانه کې یو ظالم راشي تاسو ریوالی نو وابلی کنینو تر قیامت پورې بتاو سری. نو دا عثمان دا شیبی خاندان دی. دا په دې موقع د آیت مبارکه نازل شوی دی. هغه په دې سورت مبارکه کې دی. دا سورت د سوره ممتحنه نرست نازل شوی دی او د سوره اذا زلزلت الارض زلزالها نمخ کې نازل شوی دی. د دې سورت مخکې سورت سره سوره آل عمران سره مناسبت داسې دی چې د مخکې سورت په اخرنی آیات کې د تقوا ذکر راغی. واتقوا الله لعلکم تفلحون اخرنی جمله دا و اذا الله نو یریږي چې کامیاب شي. دا غي سورت خاتمه په تقوا باندې و او د دې سورت ابتدا په تقوا باندې دی. یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلقو د خپل رب نو یریږي. دواړو کې تقوا د یو په اخره کې د بل په شروع کې دا د دین لوی مناسبت سکی دی شي. دویم دا چې په سوره آل عمران کې د غزوه احد واقعات ډېر تفصیلی بیان شوی وو. تقریبا نیمه سپاره کې 60 آیاتونو کې د غزوه احد واقعات بیان شوی وو. او په دې صورت کې سورۃ النساء کې درې پاوه بعد د 15مې سپاره د نصف نبیا وا د غزوه احد لګون تکي واقعات به نورم بیانېږي. با په دې وجم د دې سورۃ النساء سوره آل عمران سره مناسبت ده. د دې سورۃ او د نزول په اعتبار سره دا 92 نمبر باندې ده. 92 نمبر باندې دا سورۃ مبارکه نازل شوه ده. شروع د یا ایها الناس نکی. یا ایها الناس اے خلقو. الناس کې خطاب هغه زمانه کې چې څونه خلق او غیتم دی او تر قیامت پورې چې څونه خلق را روان دي ټول ته دا خطاب دی. ان سره مؤمنانو ته خطاب نه دی تمام انسانانو ته کغه ایمان والدی او غیر ایمان والدی ټول ته خطاب دی. یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم او یریږئ د خپل ربنا. لومبنه خبره تقوا ده. د خپل ربنا یره وکي. تقوا چې انسان کې نو دی به ارسو کې د الله د حکمونو لحاظ وو ساتي. او چې تقوا پکې ني نو د احکم الحاکمین وانت کې ذاتو دغه د احکاماتو پروا بنه ساتي. د چا پړه کې چې د چا يروي دا بیا لحاظ ساتي آداب ساتي خبره ته خبره وي حیثیت ول ورکی. او چې پړه کې سقدر ني سه اهتمام ني هغه بیا د غټ حکم پروا نه ساتي. ځکه فهم اتقوا ربکم او یریږئ د خپل ربنا. دلته کې د الله تعالی خو بلا صفاتونه دي. په صفاتونو کې رب وروړو. رب چې هغه ذات توي چې هغه پالنه کوي تربیت کوي پرورش کوي. نو رب یې ځکه وي چې د رب تاسو د نشوي د نس نه وجود تراوسته. ان تاسو بالکل نام و نشان نو هغه تاسو له وجود درکو پیدا کړئ او د پیدا کولو نه با چې سپکار وغه تاسو له مهیا کړو برابر کړو. تاسو ګورئ د انسان ابتدا د نطفه نه شروع شي. د نطفه لپاره چې سپکار دی الله تعالی ته برابرۍ د دنیا یو طاقت الته کې خپل وسایل نشي رسولي. الله تعالی د نطفه پرورش کو. د نطفه نه پس بیا علقه شو بیا مدغه شو بیا د انسان جسم جوړ شو بیا انسان کې روح واچول شو بیا د دنیا ته راغی. بیا د ماشوموالي د پاره چې کوم خوراک پکار دی هغه بیا چې ورو لویږي دای مناسب اسباب او خوراک مهیا کول دا رب کی تر دې چې تر وفات پورې. نو ربکم د خپل ربنا
الذي اعرب خلقکم چې پیدا کړی تاسو. د الله تعالی په انعامات او احساناتو کې لوی انعام او لوی احسان په انسان باندې دا دی چې دې پیدا کو. پیدا مطلب سره مخکې نو، یعنی نام و نشانم نو، وجودم نو، ذکرم نو، تذکرم نو. نو الله تعالی دې د وجود کې راوستو، د ذکر قابل یو ګرځو. نو دا الله تعالی لومبني احسان او لوی احسان دی چې الله تعالی انسان پیدا کو. اوس اکثر انسان د خپل مسائلو د وجې نه دغه شي نا امید شي چې نوې پیدا شوی نو خبره یعنی د لومبني انعام او احسان دی ناشکری وکي. حالانکه د خپل کرتوتونو د لاس او د خپل بدعملو د لاس دی حد تورسي کنه پیدا شوی نه خبره. د خدای بنده لومبني الله تعالی باندې ډېر لوی احسان وکړي چې پیدا کړی، د ذکر قابل وګرځېدی، خلکو پیژندې چې پلان کې دی، پلانکی صفات والا دی، پلانکی کمالات والا دی. چې نوې پیدا شوی نو څه به وستا ستا باندې ذکر نو، نام و نشان بم دی. نو خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه. الله تعالی تاسو ټول د یو نفس نه پیدا کړی چې مراد تن آدم علیه السلام دی. ټول انسانان چې څومره دي د مشرق نه تر مغرب او د شمال نه تر جنوب پورې او تر قیامت پورې چې څونه انسانان پیدا کیږي دا ټول د آدم علیه السلام اولاد دی. د آدم علیه السلام نه مخکې انسان نو، لومبني انسان چې د آدم علیه السلام دی. لہذا موږ په دې فخر کو چې موږ د هغه انسان اولاد یو چې هغه نبی وو، صرف انسان نو هغه نبی وو. الله تعالی برگزیده پیغمبرو آدم صفی الله، صفی برگزیده چاند ټیکړی شوی ته ویل کېږي. مونږ په دې خبره فخر کو. او دا مغرب والا وی انسان شروع کې بندرو، انسان په شروع کې دا شادوګي او بای با شادوګي اولادی مونږ الحمدلله مونږ د بهترین انسانو چې نبی او خلیفہ مونږ دغه اولاد یو. من نفس واحده د یو نفس نه. آدم علیه السلام پیدایش د خاورې نه شوی دی. الله تعالی جبرئیل علیه السلام ته حکم وکړ چې لړ شه او د ځمکې نه خاوره راوړه. جبرئیل علیه السلام چې راغی نو ځمکې باندې سلام وکړو. ځمکې وعلیکم السلام. جبرئیل علیه السلام وی ماله خاوره پکار ده. نو که حکمداري چې د چا د ایجاد نه بغیر به یو څیز نه راخلي، نو دا خاورم د ځمکې یو حصه ده. نو د ځمکې نه باندې تپوس کې نو جبرئیل علیه السلام چونکې د آدابو نه خبرو نو به ایجاد یې واغستو. ځمکې ورته وی د الله تعالی په نوم باندې ستانه پناه غواړم چې زما نه خاوره مه وړه. ځکه دا خاوره د ځمکې نه اخیستل دا ګویا کې د خپل بدن یو ټوکړه چاله ورکولي. نو څوک هم د خپل بدن ټوکړه چاله ورنکي، لاس به څوک ځانه کټ نه کي چاله ورکي. جبرئیل علیه السلام چې د الله تعالی نوم واورېدو بس واپس لاړو. بیا الله تعالی اسرافیل علیه السلام ته ووی، هغه هم دغه شانتې راغی، دغه شان سوال جواب وشو. بیا میکائیل علیه السلام ته ووی، هغه هم راغی، دغه شان سوال جواب وشو. ملک الموت ته ووی. ملک الموت ته مونږ خلق اسرائیل علیه السلام وایو. اسرائیل دا لفظ چې کنه دا په حدیثو کې نه دی راغلی. نوم صحیح دی، دا نه چې نوم غلط دی، نوم ټیک ته ویلی شو. تا احادیثو کې ته ملک الموت ویل شوی دی. نو اسرائیل علیه السلام راغی، دم دغه شان سلام وکړو. ځمکې وعلیکم السلام، بیماله خاوره راکړه. هغې ورته پناه غواړم د الله تعالی په نوم سره. ملک الموت ورته وی د کوم ذات په نوم چې ته زما نه پناه غواړې اکه ذات زه رالیږلی ما چې ماله خاوره راکړه. او دغه حکم ستا د حکم نه مقدم دی، په زوره باندې یې تېنه خاوره راجمع کړه. ملک الموت چونکې زړورتیا وکړه، الله جل شانه ورته ووی بزه ټیک ته د دې خاورې نه چې کوم انسان جوړوم او پیدا شي د هغه نه به روح هم بیا تا اخلي، ځکه تا کې زړورتیا شته دی. دیو جن ملک الموت د چا پروا نه ساتي، چا لحاظ نه ساتي چې ورګه دی وده دی چې را پاسي نو، ورګه دی ګاډي چلی نو چې ودرېږي، ورګه دا اوبس کې نو چې اوبوس کې نو خیر دی، ورګه چې دا خوشحاله لګو کې
ورګه چې کینی ورګه چې پاسی ورګه روزه ده چې ماته کی نه دی خبرو پروا نه ساتي کشپي او کړي په خپل ټیم باندې چا اوري نه نیغ راضي او خپل کار کې او بیازي انا چانه یریږي مخامخ راضي دا صرف انبیاء کرام علیهم السلام له چې دي زین لمن اجازه تخلی او دا د الله تعالی شرف ور کړی دی نبی له چې ملک الموت راضي کنه د روح اغستو د پاره نړمبي راشي تپوسو کې جی کتا سو اجازه تینو ساسو نه روح والما نو نبی وته کوي چې ټیک ته نو بس وای دی او کوي چې نه ورګه صبر وکړه بس صبر وکي بیا موسی علیہ السلام تراغه حدیث کې راځي صحیح حدیث ته ملک الموت ته ستاروح اغستول راغلی ما موسی علیہ السلام ولې یو سوک ورکو موسی علیہ السلام سوک خو یادو هغه کې تیرې ورکړو نه هغه په ځای باندې ډېرې کړو ملک الموت له چې سوک ورکو د استرګې ته نو باسله دغه د انسان په شکل کې وته راغلی و او فرشته چې د انسان په شکل کې راځي د انسان احکامات بیا لاګو کیږي د انسان سترګو باسي د غنیم سترګو باسي ملک الموت هډیره طاقتور فرشته ده خو چونکې لاډ لاده موسی علیہ السلام د الله تعالی نیازبین دی نغه یونکو قبل سو کنو برابر کړي به ملک الموت لاړه الله تعالی ته وی چې تاسو زو هغه بنده ته ولګرم چې هغه نه خو هی مرګو الله تعالی ولا استرګه حقړه وته ورشه لړشه نو موسی علیہ السلام ته وایا چې کچره ته دنیا کې خوشاله نو ټیک تکنه ته د یو وحید املا د پاسه لاس کیځه ستاد لاس تلاندې چې څومره وختره شي د هر وخته په بدله کې به یو کال عمر تعالی درکما سو زره کال و جوړیږي دون کال به دنیا کې ژوند دی ملک الموت چې بیا راغی نو موسی علیہ السلام ته دا خبره عرض کړه موسی علیہ السلام دای نه بعد بیا سی وې نه بعد بم دک موت بیا وی چې بیا موت روز دی بس موت راشي بیا الله تعالی ملک الموت نه روح واغستو نبی علیہ السلام نم چې کله ملک الموت روح غستنو چراغ نو بارو لاړو دروازې نه بارو او جبرئیل علیہ السلام مخ کې راغی او جبرئیل علیہ السلام عرض وکړ چې جی ملک الموت فرشتہ راغلی دا ډیره چانه اجازه نه واړي خو ستاسو اجازه ته انتظار دي چې دن راشي او کرانه شي بیا غدن رااله او وزد الله تعالی حکم پورا کول راغلی ما نو نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام تو کتلو چې سو کما فیصله سو کم چې تیار شمو کنه نو جبرئیل علیہ السلام وی چې آو الله تعالی ستاسو د ملاقات اشتیاق لري شوق لري چې بس راشد اخرته بس من نبی علیہ السلام ټیک ته بیا ته روح واغستو نو ملک الموت اخر را جمع کړ خبر دینه شروع شو او هغه خورنا الله تعالی فرشتو ته حکم وکړ چې انسان جوړ کړي نو انسان چا پیژندو د انسان نقشه الله تعالی فرشتو لور کړه د عرفات په میدان کې په وادي نمره کې د جمعې پر ورځ باندې د مازیګر او د ماښام په میاس کې دا چې کم ټیم دی په دې ټیم کې د آدم علیه السلام تخلیق وشو ان درا ډانچه جوړه شو دا خوره چې وا د الته واغه غلې شو په دې کې وبو د تمامي دنیا د سمندرونو اوبه را جمع کړې شو په دې کې واچول شوې او دا خوره واغه غلې فرشتو دا بیا سونه وخت پرته و ځکه دغه قران کریم می 14 سپاره کې من حمیم مسنون دغه خوره کې دغه خټه کې لګه بدبو پیدا شي و نو زمیدار په دې خبره پوېږي چې دا خټه کلو کې د وخت تیر شندارو تور شي بیا دغه بیا بدبو پیدا شي دغه بیا سلیخم پیدا شي په دغه خټه کې ځکه ته قران کریم په سوره صافات کې من طین لازب وایي دغه خټه کې سلیخ پیدا شوی وو او بیا د جمعې پر ورځ باندې مازیګر چې د انسان د ډانچه جوړېدا د آدم علیه السلام ډانچه 90 غزه 90 فټ برابر د آدم علیه السلام قد جوړ شو و غزه پلنو او 90 غزه دنګ د آدم علیه السلام د خټې نقد او قامت برابر شو بیا دی ولاړو بیا دی وچ شو بیا سالوي خرزي په د باندې باران شو 39 ورځې باران د غمونو د پریشانو د بیمارو د ازمایښونو د آفتونو شو دا وبو بده کې دن نن وتی بیا یو ورځ د خوشحالو د صحت او د آرام یو ورځ باران شو هغه بده کې نن وتی
د دې وجه نه د آدم علیه السلام زندگی چې وګورئ ټوله په جړا کې تېره شوې ده، را به شي انشاءالله. او د ابن آدم زندگی په جړا او فریاد کې تېرېږي. د 80 کالو د 90 کالو بابا نه تپوس وکړه بابا جي زندگی سوا بچي به تش تجرباتونو تش ډغرې وي، بس خوشحالي پکې چې ته ونه لیده خوب خو بس تش ازمایښونه او آفتونه. د انسان ابتدا د چغې نه شروع شي اخیره کې تر چغې پورې به زندگی ده. دا ولې هغه 39 ورځې باران په دکې شوی دا غمونه پریشانې به خامخا یي. انسان دی په دنیا کې جنت نه غواړي چې ګنې خو صحت مند ما 20 په 20 ما ارسو برابري سوټډ بوټډ دا خبرې کوي نو کمی وي، ازمایشونه به سیوا وي. دری دنیا کسے بیغم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد. په دې دنیا کې څوک بیغم نشتا، کتا ته بیغم ښکاري دا بیا انسان نه چې تکانې دی بل څه چیز دی. نو د آدم علیه السلام پیدایش دغه خټې نه وشو. دا د انسان دا رنگ چې دی کنه چا رنگونه تور دی چا سپین دی چا څنګه او چا څنګه دا د خټې اثر دی. د کم ځای خټه چې راغلی ده د هغه ځای اثر د انسان په رنگ کې راغلی دی. او د انسان دا مزاج چې دی کنه د چا مزاج سم تریخي هر ټایم په کم په یوي او هر ټایم په یو نیمه په 12 نیمې باندې وي، د بریتونه ویني ساسي. او بعد انسان ډیر نرم دله بالکل د اوبو په شانتې نرم او سهل طبیعت وي، بعد خوږ طبیعت وي، بعد تریخي څنګه څنګه دا د اوبو اثر دی. د کم دی اوبه چې په کم دی کې راغلي دي دا هغه شان مزاج جوړ شوی دی. آدم علیه السلام بذات خود حسینو، دا نه چې آدم علیه السلام رنګ تورو. بی بی حوا علیه السلام بذات خود انتہائی حسنو، د تمامی دنیا حسن چې راجمع کې نو دا ټول حسن د حوا بی بی حسن دی. یوسف علیه السلام ته نیم حسن ورکړی شوی دی. د تمامی دنیا حسن چې راوړی کې نیمې کې نو نیم هغه ته یوسف علیه السلام ته ورکړی شوی دی. او د حسن شپږم حصہ دا ټول حسن چې یو دی کې شپږم حصہ ترې لرې کې نو دا د ابراهیم علیه السلام د بیبي ساره رضی الله تعالی عنها حسن دا تمامی دنیا د شپږم حصې حسنو. دا په اولاد کې بیا دا رنگونه راغلي دي. پیغمبران حضرات انتهایی حسین و جمیلی. تاسو وګورئ خلکو په انبیاء کرام باندې اعتراضونه کړي دي خو چا دی او نبی په حسن اعتراض نه کړي چې زستانه ښکلی ما. ابو لهب ته ابو لهب ولې وي مخ به د شعلې په شان چمک وهو، هغه نبی علیه السلام چې کینه د ما نه ښکلی نه دی نه دی ویلي. د هغه بیبي د اروا د ابو لهب ښځه اروا چې ده هی ته ام جمیل وي د حسن مور ورته وي، خو هغې نبی علیه السلام ته دا وي چې د ما نه ښکلی نه. د نبی علیه السلام حسن د ټولو د پاسه و، د هغې مخې ته خو د هغې حسن ور بیا ونه. نو دا رنګونو کې مزاج اختلاف د دې وجې نه راغلی دی. د آدم علیه السلام د پیدایش نه چې کومه خوره پاتې شوه هغه لږه خوره نو د هغې نه د حوا بیبي پیدایش شو. دا یو قول دی چې د حوا بیبي پیدایش په ځمکه باندې شوی دی او د هغه خورې نه شوی دی کومه خوره چې د آدم علیه السلام د پیدایش نه پاتې شوې وه. او دویم قول دا دی چې نه د بیبي حوا علیه السلام پیدایش دا په جنت کې شوی دی او د جنت د خورې نه شوی دی. نو فرمایي خلقکم چې پیدا کړي تاسو من نفس واحدة د یو نفس نه وخلق منها زوجها او پیدا کړه منها ردی نفس نه زوجها بیبی د دو زوج او جوړې توي دو سيزونه چې یوځای شي صرف یوځای کېدل نه، دو سيزونه چې داسې یوځای شي چې هغه یو مقصد پای سره پوره شي نو دې ته جوړه او زوج ویل کېږي. لکه ورځ او شپه چې دواړه یوځای شي دا جوړه ده. ورځ جوړه نه ورځ او شپه چې دواړه یوځای شي دا جوړه شي د دې نه 24 غنټې جوړې شي. د ورځې تکاوټ او د شپې آرام یو مقصد پوره شو. اسمان او ځمکه دا جوړه ده. اسمان کار سره تا اوبه راوري تا باندې، ځمکه کار سره تا ته زراعت او تا ته سروباسي دا مقصد پوره کیږي. قمیص یوازې جوړه نه را قمیص او پرتوګ یلکه یو جوړه جامې اخلو جوړولې وي چې دا غې نه قمیص او پرتوګ کیږي. نو صرف په قمیص کاروم نه کیږي صرف پرتوګ باندې کاروم نه دواړه بیا جوړه ته جوړیږي. دا رنګه زوج او زوجه خزه او خاوند سړی او
دا جوړی شي. وخلق منها زوجها او پیدا کړه دینه زوجها بیبي د دو چې حوا علیه السلام ده. منها یې راوړو د آدم علیه السلام د دې ګسې پختې نه. یو قول دا دی چې آدم علیه السلام په جنت کې وو یوازې ګرځېدو، خو د آدم علیه السلام د جنس نه څوک نه وو، فرشتې وي نو د فرشتو آدم علیه السلام سره مناسبت نو، د انسان خپل جنس سره مناسبتي، د نسواري سره لګي، دارنګې د عالم سره لګي، دا هر چا خپل خپل مزاج سره. ښځې چې ودی شي نو ښځې سره تعلق جوړ شي، بیا د سړو سره خمها تعلقي، دارنګې انس پیدا شي. نو آدم علیه السلام یوازې خفو، یو ورځ ناستو نیم ودو نیم ویښو، الله تعالی د آدم علیه السلام د دې ګسې پختې نه د حوا بیبي دې نه پیدا کړله. او بایبل خو لیکلي دي، ظالمانو ناشنا خبرې کړي دي. دا موجوده چې کوم د انجیل شریف دی هغې پکې لیکلي ظالمانو وی الله تعالی د کمترې په شکل کې نعوذ بالله راغی، وی الله تعالی د کمترې په شکل کې راغی او د آدم علیه السلام د دې ګسې پختې نه حوا بیبي پیدا کړه. ظالمان هر څه لیکي. نو الله تعالی په خپل قدرت سره د آدم علیه السلام د ګسې پختې نه بیبي حوا علیه السلام پیدا کړه. نو دغه وی منها زوجها، منها دغه نفس نه، یعنې د آدم علیه السلام نه، زوجها بیبي د دو. او یا منها کې دغه بله معنا واخلئ چې د آدم علیه السلام د پیدایش نه چې کومه خټه پاتې شوې وه، د دغه باقي پاتې شوې خټې نه الله تعالی بیبي حوا علیه السلام پیدا کړه. وبث منهما رجالا کثیرا. آیت کې نورې خبرې هم جب انشاءالله سبا کې کوم. ای خلکو یریږئ د خپل رب نه، هغه رب چې پیدا کړي تاسو د یو نفس نه او پیدا یې کړه دې نه بیبي د دو او خواره یې کړه دې دواړو نه سړي ډېر او ښځې ډېرې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اے خلقو اتقوا ربکم او یریږئ د خپل ربنا الذي خلقکم هغه رب چې پیدا کړي تاسو من نفس واحدة د یو نفس نه وخلق منها زوجها او پیدا یې کړه د دې نفس نه بیبي د دو وبث منهما او خواره یې کړه د دې دواړو نه رجالا کثیرا سړي ډېر ونساء او ښځې ډېرې. واتقوا الله الذي او یریږئ د الله تعالی نه هغه الله تساءلون به چې تاسو د یو بل نه سوال کوئ د هغه په ذریعې سره والارحام او د رشته دارونه ان الله کان علیکم رقیبا. بیشک اللہ تعالی چې دی پتا سو باندې نگهبان. سورت مبارکه کې د زنانو احکامات زیات تر بیان شوي دي. د هغې د میراث او د هغې منځ کې د انصاف کولو، د برابرۍ کولو، د یتیمانانو منځ کې د انصاف کولو، هغې د خپل حق ورکولو. د دې وجې نه د صورت ابتدا په دې باندې وشوه چې د الله نه مو یریږئ او د رشته دارۍ نه مو یریږئ. د رشته دارۍ نه یریدل مقصود دي. یریدل مطلب دا دی چې رشتې ختموئ مه، رشتې جوړو کې خپلو کې یو ځای کې قطع تعلق مه کوئ. چې کوم ستاسو رشته دار دي که نږدې دي او که لرې دي نو د هغې منځ کې قطع تعلق مه راولئ. الله تعالی په تاسو باندې احسان کړی دی چې تاسو یې پیدا کړی د یو نفس نه. مطلب ستاسو اصل د ټولو یو دی، د ټولو اصل جدا جدا نه دی. د تمامو انسانانو اصل آدم علیه السلام دی. نو پلار د ټولو یو شو، مور د ټولو یو شوه، تفریق پکې نشته او دارنګې کمی بیشي پکې نشته دی.
د ټولو اصل یو دی. الناس من جهة التمثال اکفاء ابوهم آدم والام حواء. علی رضی الله تعالی عنہ شعر دی. هغه ټول انسانانو دا یو شانتی دي، په شکل صورت کې یو برابر دي، او دارنګ پلار د دې ټولو آدم علیه السلام دی او مور د ټولو بیبي حوا علیه السلام ده. نو بیا په یو بل باندې فضیلت د کم ځای نه راغی؟ فضیلت خو که راځي د تقوا او د پرهیزګارۍ په بنیاد باندې به راځي، باقي د رنګ د نسل او د قومیت په بنیاد باندې هیچ چاته په هیچ چا باندې څه قسمه برتري او فوقیت نشته. عربو کې دا نظریه ډېره وه، دا فوقیت او دا برتري، مونږ د پلانکې قبیلې یو، مونږ د پلانکې خاندان یو. نبی علیه السلام د فتح مکې په موقع باندې نه، د حجة الوداع په موقع باندې چې کوم طویل خطبه ارشاد فرمایلی دي، پای کې یو دام ویلی ده چې عربي ته په عجمي باندې فوقیت نشته او عجمي ته په عربي باندې فوقیت نشته. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على اسود. سور رنگ والا ته په تور رنگ والا باندې فوقیت نشته او نه تور رنگ والا ته په سور رنگ والا باندې فوقیت شته دی. دا خو د ټولو بنیاد یو دی اصل کې. نو که کمال دی نو هغه په تقوا باندې او پرهیزګارۍ باندې دی. یا ایها الناس، اے خلقو، اتقوا ربکم، او یریږئ د خپل رب نه. ابتدا د تقوا نه وشوه، د الله نه به یریدل پکاري. الذي اعرب خلقکم، او د الله تعالی نه یره دا ده چې د الله تعالی تابعداري وکړه او د الله تعالی په کوم خبرو خفه نه ځان وساته. د الله تعالی یره د یو درنده د حیوان د یرې په شانتې نه ده. انسان خو د ډېرو څیزونو دنیا کې یریږي، په هغو چونکې نقصان ده وي ځکه ته یریږي. د الله تعالی دا یره دې وجې نه چې نقصان ده دی، بلکې حق دا دی چې موږ د الله نه ویریږو. د الله تعالی انعامات او احسانات انسان وګوري، د هغې سره دا لایق دی چې انسان د الله تعالی یره وکړي. الذي خلقکم، هغه رب چې پیدا کړي یې تاسو من نفس واحدة، د یو نفس نه. رب چې دی پرورش کوونکي ته، مالک ته او تربیت کوونکي ته وي. دا موږ تاسو چې دنیا کې موجود یو، وجود ته راغلي یو، نو د ظاهري اسبابو کې زمونږ وجود ته راوستونکي زمونږ والدین دي. یعنی هر انسان د مور او پلار نه پیدا شوی دی، نو دی ظاهري اسبابو کې دی، خو حقیقت کې پیدا کوونکی الله تعالی دی. د هر یو نفس او د هر یو انسان پیدا کوونکی حقیقت کې الله تعالی دی، او ظاهري اسبابو کې بیا پیدا کوونکی مور او پلار دي. د مور او پلار دا پیدا کول دا مجازي دي، او حقیقي پیدا کوونکی الله تعالی دی. د دې وجې نه د الله تعالی حق مقدم دی په مور او پلار باندې. که چېرې فرض که یو ځای کې د الله تعالی د حق او د مور او پلار د حق منځ کې مقابله راله، مور او پلار درته یو څه وایي او د رب حکم بل شان دی، نو بیا به د رب حکم اخلي او د مور او پلار حکم به نه اخلي، ځکه چې د رب حکم او مرتبه د مور او پلار د مرتبې نه اوچته ده. مثال مور او پلار د یو داسې خبرې تا ته حکم کی چې هغې کې د رب نافرماني ده، بیا به ته رب نافرماني به نه کوې، د مور او پلار هغه خبره پرېږده او د رب خبره بیا منې به، ځکه چې د رب درجه اوچته ده. نو خلقکم من نفس واحدة، پیدا کړي تاسو د یو نفس نه چې آدم علیه السلام دی. وخلق منها زوجها، او پیدا کړه د نفس نه زوجها بیبي ده. د حوا علیه السلام پیدایش چې شوی دی، نه د آدم علیه السلام د باقی پاتې شوی خټې نه شوی دی، لکه پرون موږ دا کول بیان کړو. او یادا چې د آدم علیه السلام د دې ګسې پختې نه شوی دی. اوس بیبي حوا علیه السلام بېشکه د آدم علیه السلام نه پیدا شوې ده، خو نه د آدم علیه السلام لور نه ده او زمونږ خور نه جوړیږي. مونږ ټول خپلو کې وروڼه خویندې جوړیږو. نو بیبي ځکه چې مونږ د آدم علیه السلام اولاد یو،
او د یو پلار او د مور اولاد خپلو کې وروڼه خویندې وي. او د حوا بیبي پیدایش هم د آدم علیه السلام د دې ګسې پختې نه شوی دی. نو بیبي حوا علیه السلام د آدم علیه السلام لور نه شوه او زموږ خور نه جوړېږي. وجه دا ده چې د بیبي حوا علیه السلام پیدایش په داسې طریقې سره نه دی شوی په کومې طریقې سره چې زموږ ستاسو پیدایش کېږي. هغه یو د الله تعالی په حکم سره او د پختې نه انسان کم دی پیدا کېږي. خدا خو د الله تعالی حکم وشو چې د ګسې پختې نه د بیبي حوا علیه السلام پیدایش شو. نو د توالد او د تناسل چې کوم طریقې کار دی هغه طریقې کار مطابق د بیبي حوا پیدایش نه دی شوی. نو بیبي حوا د آدم علیه السلام لور نه جوړیږي او زمونږ خور نه جوړیږي. نو ځکه د آدم علیه السلام نکاح بیبي حوا علیه السلام سره ځکه صحیح شو. کني لور سره پلار کم ځای نکاح کولی شي. نو خلق منها زوجها او پیدا کړه منها د نفس نه زوجها بیبي ددو دې ته حوا ویل کېږي. د آدم علیه السلام بیبي ته حوا وي. حوا د حی نه دی، حی ژوندي ته وي. بیبي حوا ته حوا ځکه وي چې دا د ژوندي انسان نه پیدا شوې ده ځکه ورته حوا ویل کېږي. وخلق منها زوجها او پیدا کړه دې نه زوجها بیبي ددو چې حوا بیبي ده. او بیا د آدم علیه السلام او د بیبي حوا خپلو کې بیا نکاح وشو او دا نکاح په جنت کې شوی دی. او مفسرین حضرات لیکلی دي لکه تفسیر سواوی لیکلی دي چې کله بیبي حوا علیه السلام پیدا شوه دا ډېره حسین او جمیل او ردی حسن مونږ بیګا بیان کړو. د آدم علیه السلام د جنس نه وه. نو آدم علیه السلام دې ته الله ورنږدې کو. نو فرشتو ورته وایي صبر وکړه دا به ستا بیبي وي لیکن ته به دې سره نکاح کې ته به دې مهر ورکې. آدم علیه السلام وفرمایل دې مهر بسي. نو تفسیر ساوی لیکلی دي چې فرشتو ورته وایي چې ته په نبی علیه السلام باندې درود شریف ووایه او دا درود شریف یا 3 پیرې او یا 10 پیرې. دا د آدم علیه السلام او د بیبي حوا د نکاح مهر. آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه بیا جنت کې اوسېدلو. هر څومره زمانه چې دی جنت کې تیره کړې ده چونکې جنت د توالد او د تناسل ځای نه دی. هلته اولاد نه پیدا کېږي. نو دی هلته و لیکن اولاد نه پیدا شوی. او کله چې بیا الله ته منظور او دی دنیا ته رالو نو آدم علیه السلام د علامه ثابت البنانی رحمه الله دا تابعی دی د انس بن مالک رضی الله عنه شاگرد دی. دی وی آدم علیه السلام په سرندیب کې راکوز شو سریلنکا کې. او حوا بیبي چې دا نو دا په جده کې راکوز شوه. جده عربی کې نیات وي ځکه ورته جده وي چې هلته بیبي حوا راکوزه شوې وه. او د حوا بیبي قبر چې هم په جده کې دی. بیا دی د عرفات میدان کې یو بل سره ملاقات کړی دی. عرفات ته عرفات ځکه وي عرفات د عرفه نه دی. عرفه معنی پیژندل، عارف پیژندونکی. دی هلته کې یو بل ولیدو یو بل وپیژندو نو ځکه ورته عرفات وي. او دا د عرفې ورځ وه 9 ذوالحجې ته عرفه یوم عرفه چې باندې خلک روژه نیسي. نو دا یوم عرفه وه او د عرفات میدان و. په دا ورځ د عرفات میدان کې د یو بل سره میلو شو ځکه ورته عرفات او عرفه وي. بیا دی لاړو عراق ته. عراق کې جودي غر چې دی چې 12مه سپاره کې سوره هود کې دا ذکر دی. جودي غر کې دا موصل کې دی. په عراق کې موصل کې جودي غر دی. په جودي غر کې هلته په غار کې بیا دی اوسېدلو. لومبني انسان لومبني ابتدا د غار نه کړې ده. دا مکانت خو بیا ډېر وروستو راغلی دي. دا خو د آدم علیه السلام بیا اولاد چې دا چې کوم دا سرکوز قابیلو چې حابیل یې قتل کو دیو تښتېدو. نو دی چې لاړو یمن ته
نو د بیا هلته کې یمن کې په میداني علاقه کې ځان دپاره مکانات تیار کړو. نو لومړني حابیل او د آدم علیه السلام چې کوم نور اولۍ په غر کې اوسېدلو، قابیل هلته بیا میداني علاقه کې ځان لپاره تیاری کې شروع کړه. نو ځکه دا د ځمکې دا مکانات او تعمیرات بیا شروع شو. بیا د آدم علیه السلام چې کوم خپل اولاد پیدا شوی د آدم علیه السلام او د بیبي حوا نه، نو دې باره کې دوه قوله دي. تفسیر ساوي لیکلي دي چې د آدم علیه السلام 60 اولاده شوي دي، یعنې 60 پیرې، او په هره پیره کې به هلک او جینۍ پیدا کېدل جوړ وه توامینو، یعنې په یو پیره کې به هلک او جینۍ پیدا کېدل او 60 پیرې، نو گویا کې 60 هلکان شو او 60 جینکۍ پیدا شوي دي. او یادا چې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا نه 40 اولاد پیدا شوي دي، یعنې گویا کې 40 هلکان او 40 جینکۍ دي. د دې نه سوا نه پیدا شوي. او دا عوامو کې چې مشهوره ده چې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا نه به بیبي حوا به 2 واړه سار کېدو 2 مازدیګرو، داسې ځان چې دا خبرې کړي دي دکه 40 تو یا 2 سار او 2 ماښام د خدابې بړه راوتي. نو دا دغه 40 هلکان او 40 جینکۍ یا 60 هلکان او 60 جینکۍ پیدا شوي دي. د دې نه بیا الله تعالی دا سلسله روانه کړې ده. امام ابن الجوزی رحمه الله تاریخ ته المنتظم فی تاریخ الملوک والامم هغه لیکلی دی. ابن عباس رضی الله عنه قول را نقل کړی دی چې لم یمت آدم حتی بلغ ولده وولد ولده 40,000. آدم علیه السلام چې وفات کېدو، د آدم علیه السلام خپل اولاد او نوسی او کړوسی دا ټول چې راجمع کړي دا 40,000 ته رسیدلو. نو د هغه وخت نه بیا خو کافي سلسله شروع شوله. فرمایي وبث منهما او خواره کړه د دې دواړو نه، د آدم علیه السلام او د بیبي حوا نه خواره شو، رجالا کثیرا سړي ډېرو و نساء کثیرتا بوترو باسو زنانه ډېرې. نو دا نه چې ګنې سړي پیدا کېدل او ښځې پیدا کېدې، مراد نه مطلق نارینه او زنانه اولاد دی. دا خو صرف آدم علیه السلام چې پیدا شو نو د 40 کالو و. آدم علیه السلام ماشوموالی نه لیدلی، هغه پیدایش وشو نو 40 کالو برابر او نبوت ورته ورکړی شو. دارنګې بیبي حوا ماشوموالی نه لیدلی، هغه هم چې پیدا شو نو پیغله جینۍ وه، خو د هغې نه بعد چې اولاد پیدا کېږي نو د ماشوموالي نه شروع کېږي. دلته دا رجالا کثیرا او نساء چې وین دا نه چې ګنې لوی پیغلې سړي او ښځې او پیدا کېدل به مراد نه هغه د ماشوموالي نه سلسله روانه ده. واتقوا الله الذي او یریږئ د الله تعالی نه. نو بیا واتقوا وایي تاکید دی چې تقوا ځان کې راولئ، پرهیزګاري راولئ، الله تعالی د حکمونو پابندي وکړئ او کوم خبر باندې خبرې ځان وساتئ. الذي الله تساءلون به چې تاسو سوال کوئ د یو بل نه د په ذریعې سره. تساءلون تاسو د یو بل نه چې سوال کوئ نو د الله واسطه پکې ورکوئ. تاسو یې د الله دپاره دا کار زما وکړه، یاره د الله په نوم باندې. که څوک د څه نه غواړي چا نه د الله په نوم باندې غواړي، که د خپل حق مطالبه کوي نو د الله په نوم باندې کوي. ستا چا باندې حق دی تا هغه نه درکړي نو ته ورته وایې که د الله نه ویرېږه، مړه د الله بنده زما دا حق دی مالې راکړه، یاره د الله په نوم باندې دا کار وکړه. نو تاسو د الله نوم یو بل ته په واسطه کې ورکوئ، په وسیله کې ورکوئ. او هر انسان چې د الله نوم وري نو خامخا بیا یریږي. واتقوا الله الذي تساءلون به د هغه الله نه ویرېږئ چې تاسو د هغه په نوم باندې د هغه په ذریعې سره د یو بل نه د خپلو حقوقو مطالبه کوئ، د یو بل نه پوښتنه کوئ، یو بل نه واسطه ورکوئ، د هغه الله په نوم ویرېږئ. جاهلیت کې به هم خلکو داسې کولو. دا ځکه دا ووایي چې کافرانو به هم د الله نوم یو بل له ورکو، د الله تعالی واسطه به یو بل له ورکوله. والارحام ارحام رشتہ دارو ته وی، جمع د رحم ده. رحم اصل کې بچدانې ته وی چې کوم ځای کې ماشوم جوړیږي ته رحم وایي. مراد نه رشتہ ده او صله رحمی ده، رشتہ داری. رشتہ د فارسی ژبې لفظ دی او رشتہ د امیل او د تسبو د تار ته ویل کېږي.
چې په کمتار کې دا مړی او دا ملغلرې اچولی کېږي ته رشته وایي. نو چې کم تار سونه مضبوطی نو امیل به مضبوطی او تسبیح به مضبوطی وي، او کم تار چې کمزورې دی نو هغه امیل هم کمزورې دی، اینی ټایم غورځېدی شي. نو رشته څونه ښکلی لفظ دی. رشته په دې لفظ کې د یو ځایوالي د جوړښت او د حسن نوم دی. امیل څونه ښکلی ښکاري. دا مری او دا ملغلرې که چېرې دغه شان خوري وري پرتې نو حسن یې نشته، خو چې تار کې واچولی شوې نو بیا غاړه پې ښکلې ښکاري، امیل ښکلې ښکاري. نو رشته په دې لفظ کې حسن او انتظام دی. والارحام او د رشته دارونه د الله نه یریدل خو دا دی چې د الله د حکمونو پابندي وکړي او د الله تعالی د نافرمانو نه ځان وساتئ. والارحام دا د واتقوا الله الذي د تساءلون باندې دی، یعنې واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، الله نه ویریږئ او دارنګې د رشته دارونه مو یریږئ. او د رشته دارونه یریدل دا دي چې دا قطع تعلق مه کوئ، دا ختموئ مه، پرې کوئ مه. په نس خبره باندې قطع تعلق کول او رشته ختمول دا مه کوئ. چې الله تعالی ستاسو بنیاد یو ځای کړو نو تاسو یې کم از کم د دنیا د خبرو دپاره ختموئ مه. ولې مې نه لګي ورسره؟ زما قدر نه کي، زما عزت نه کي، زما ادب نه کي، دا دی هغه دی. یا دنیا د خبرو دپاره معمولی خبرې او زیاتر خفګانونه د غلط فهمۍ د وجې نه پیدا شي. دا رشتو کې چې کوم اکثر نفرت راغلی وي نو حقیقت کې سني غلط فهمۍ پیدا شي. هغه غریب بخیالي په ما سلام ونه کو، ما ته اړه صفا نه دی، حالانکې هغه غریب بخیال هم نو. نو هسې غلط فهمۍ او بد فهمۍ خپلو کې پیدا شي، بل شیطانت پکې خلک منځ کې وکړي، غلطی خبر یو بل ته ورسي، خبره دونه نه لیکن آیته بل څه جوړ کړي. ای وجې نه بیا خواږه رونه او خواږه مور او پلار د انسان نه بیا جدا شي. او بل دا که چېرې خلک حقیقت کې هم څه خبره وي نو څه خبره ده، یو ځای به د پلار نه څه وګټي. خلک یې زما پلار سره مقابله ده، د ښځې خاوند سره او د خاوند ښځې سره مقابله، لکه تاسو به د یو بل نه څه وګټئ. زوی به د پلار نه څه وګټي، پلار به د زوی نه څه وګټي، څه مقابله به وکړي. رونه به د رونو نه څه مقابلو کې څه به د یو بل نه وګټي. هر یو چې پاس کېږي دا دی فیل کېږي. اصل کې کم یو ورور چې خپل ورور یې فیل کو نو دی په خپله فیل دی، دې کې فیل کېدل او پاس کېدل نشته. دا خپلو کې الله تعالی یو کړی نه دی، نو ویریږئ دې پاسداریو کې دا یو ځای کې. والارحام او د رشته دارونه ویریږئ. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله تعالی مخلوقات پیدا کړو، د مخلوقات د پیدا کولو نه فارغ شو نو دا رشته داری چې و دا راپاسېده. روایت کې دی ابو داود شریف کې د رشته دارۍ د الله تعالی بډه ونیسله. نو د الله تعالی بډه نشته، مراد تینا جلالت شان دی، یعنې دا رشته داري الله تعالی ته ډېره نږدې ورله. نو الله تعالی فرمایي چې دا څه کوې؟ نو دې رشته دارۍ وایي چې زه په تا سره پناه حاصلوم، چې هسې نه ما څوک پرې نه کړي، کټ مې نه کړي. الله تعالی ورته وفرمایلو چې ته په دې خبره راضي کېږې نه چې چا ته یو ځای کړې زه به یو ځای کوم، او چې چا ته پرې کړې زه به پرې کوم. نو رشته داري وایي چې زه راضي یم. الله تعالی وایي دا ستا شوق. بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي وی الله تعالی وی انا الله ز الله یما وانا الرحمن و ز رحمانم یما، او خلقت الرحیم، دا رشتہ داری ګورې ما پیدا کړې ده. وشققت لها من اسمی، او رحم لدانوم ما د خپل نوم نه ورکړی دی. د رحمان کې را ها میم دی او په رحم کې را ها او میم دی. وی دا د رحم دا نوم چې الله تعالی وی دا ما د خپل نوم نه دی له نوم جوړ کو، بل نوم خلم الله تعالی ورکولی شو، خو هغه د رحمان هغه اصل الفاظ چې را ها میم دی دا هغې نه رحم له نوم ورکو. وی الله تعالی فرمایي چې فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اوس چونکې ما خو دا خپل نوم سره یو ځای کړې ده، څوک چې ردې پاسداري کې یو ځای کیږي زه به هغه یو ځای کوم خپل رحمت سره او جنت سره، او څوک چې دا پرې کړي زه به پرې کوم. ځکه فرمایي والارحام او د رشته دارونه ویریږئ. جاهلیت کې هم خلکو یو بل نه د رشتې
واسطه ورکوله. خلک ویل که ته زما رورې ګوره ته خو زما خورې مړه رور شه. خلک اوس پښتو کې هم دا خلک وي مړه رور شه، مړه ته خو زما ترورې، ته خو زما ماسي، ته خو زما ترې، ته خو زما زوی. دا یو بل خلک واسطه ورکړي چې کم از کم ته خو داسې مه کوه، ته خو زما نه پیدا یې، ته خو زما اولاد یې، کم از کم ته خو داسې مه کوه. څوک یې ته خو جي زما پلار یې، کم از کم ته خو راسره مور د میرې مه کوه. نو په پښتو کې هم خلک د رشتې واسطه یو بل له ورکي، او په جاهلیت کې هم خلکو دا رشتو دا واسطه یو بل له ورکوله. د دې مقصود دا چې ته باندې رحم وکړه. موسی علیه السلام چې کله راغی او شاته بني اسرائیلو بندگی شروع کړې وه د هغه سخي، نو هارون علیه السلام د موسی علیه السلام مشر ورور دی. موسی علیه السلام غوسه و، خیال یې دا و چې کیدای شي هارون علیه السلام خپله ذمه داري نه پوره کړي او بني اسرائیلو نگراني نه کړي، دې وجه ته غفلت کې و، نو ځکه بني اسرائیلو د سخي بندگی شروع کړه. نو موسی علیه السلام په غیرت کې او غوسه و د الله دپاره، نو هارون علیه السلام یې په یو لاس د سر نه ونیسو، په بل لاس یې د ګیرې نه ونیسو. ګوره هارون علیه السلام چې هغه ته وایي څه ورته وایي؟ یبن امي، وی ای د ما د مور زویه، یعنې د ما د مور شریک زویه. نو ګوره هغه له واسطه د مور ورکړه. نو دا واسطه د پخوا نه را روانه ده چې خلک یو بل د مور او د پلارو او د رشتې دا واسطه ورکوي. چې څنګه مور کې شفقت دی، نو د هارون علیه السلام مقصد چې ما باندې شفقت وکړه، کم از کم د ما خبره وره، زما موقف وره، چې تا ته خپل وضاحت وکړم چې آیا ما څه کوتاهي کړې ده او که نه ده کړې. نو دا نه چې ګنې هارون علیه السلام او موسی علیه السلام مور شریک وروڼه او پلارانې ګنې جدا نه، پلار او مور یو وو، خو دا ته کې د مور واسطې ورکړه چا پې رحم وکړي. ان الله بېشک الله تعالی چې دی کان علیکم رقیبا، دی په تاسو باندې رقیبا نگهبان. رقیب دې ته وایي، رقیب دې ته وایي چې انسان بل چا وایي نظر ساتي، د خپل نظر د لاندې ساتلي او هر ټایم د هغه په نګرانۍ کې ته رقیب ویل کېږي. راقب هغه چاته وي چې هغه د بر نه خلکو ته ننداره کوي، خلک وي دا وي کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، CCTV راغستے، یعنی هر ټایم ته په نگرانۍ کې. الله جل شانه فرمایي چې تاسو زما په نگرانۍ کې هر ټایم زما د نظر د لاندې، زما د علم او زما د نظر نه څوک پټ نه دي. علیکم پتاسو باندې رقیبا محافظ دی، نگهبان دی. دی واقع خردي خبرې پیژندل انتهایی آسان دي. ځای په ځای کیمرې لګېدلې وي، یو دی کې چې کیمرې خلک هلته بیا ډېر محتاط یره کیمرې که راغل چې کیمرې روانلمه وي کیمرې ووالمه سمه نظر د لاندې رالمه. نه الله جل شانه هم کیمرې راګولي دي او تاسو هر ټایم د الله تعالی د نظر د لاندې نو خیال ساتئ څوک پټېدی نشي. اے خلکو یریږئ د خپل رب نه، هغه رب چې پیدا کړي تاسو د یو نفس نه او پیدا یې کړه دې نه بیبي د ده او خواره یې کړه د دواړو نه سړي ډېر او ښځې ډېرې. او یریږئ د الله تعالی نه، هغه الله چې تاسو سوال کوئ د یو بل نه د په ذریعې سره او د رشته دارونه. بېشک الله تعالی چې د دې په تاسو باندې نگهبان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أوركي تاسو يتيمانانو تا أموالهم مالون ددي ولا تتبدلوا أو تاسو مبدلوي الخبيث حرام مال لرا بالطيب فحلال مال سرا ولا تأكلوا او مخري تاسو اموالهم مالون ددي الى اموالكم چیوزے کے مالون خپلو سرا انه بیشک دا خوراک کان حوبا کبیرا دے گناہ لوی. آیت مبارکه کې د یوې خبرې حکم دی او د دوه خبرو نه منع ده. حکم د دې دی چې یتیم ته خپل حق او خپل مال ورکړي
سرپرستانو ته اولیاء ته خطاب دی چې که ستاسو په نگرانۍ کې یتیمانان دي نو هغوی له خپل حق ورکړئ. منع دې خبرې نه ده چې د یتیم مال چې دا په ناجایز او په ناحقه طریقې سره مه خورئ، بدلوئ مه خپل مال سره. او بل د دې خبرې نه منع ده چې د یتیم مال خپل مال سره په ناحقه یو ځای کوئ مه. دا دواړه کارونه ډېر لوی ګناه دی. مخکې آیت مبارکه کې د تقوا حکم و. 2 پیرې د تقوا حکم د الله نه ویریږئ، د الله نه ویریږئ. دویم حکم دا و چې د رشته دارۍ نه مو یریږئ. عام طور یتیم سره چې ظلم کی نو رشته دار ورسره کی. تره وي نو د هغه په نګرانۍ کې د هغه وراره وي، ماما دی نو د هغه په نګرانۍ کې خورهی دی، یا مشر رور دی نو د هغه په تولیت کې د هغه کشر معشوم رور دی. نو دا مشر رور او دا ترو دا ماما د مال په لالچ کې، د دنیا په لالچ کې د یتیم سره ظلم او زیاتی کی. نو چونکې مخکې د صله رحمۍ حکم شو او د الله نه د یریدو حکم شو، اوس ورپسې د آیت کې لومبنۍ خبره د یتیم بیاني. یتیم بې آسرا وي، بې بسه وي، لاچار وي، د خپل ځان په خپله حفاظت نشي کولی، د خپل مال په خپله تپوس نشي کولی، ځکه د هغه سپورټ او مدد کوونکي ني. نو هر سړی په یتیم باندې چړ راځي. خلک وی کاڼې د یتیم سر له دا متل اسې نه راغلی، مطلب چې بل څوک ني نو ګناهګار یتیم وګړي دا به دا کار کړي. بیا عرب معاشره او بیا جاهلیت دور کې چې هر قسم ظلم او زیاتی او یو ظلم پکې دامو چې یتیم سر به ډېر غټ ظلم کېدو. هغه زمانه کې قانون داو، یعنې دی په خپله دا قانون جوړ کړو چې یو سړی به مړ شو، د هغه به نابالغه اولادو نو تره به رولګېدو، د دغه خپل ورور د ټول مال باندې به قابض شو او دغه ماشومان یتیمانان له به حق نه ورکوي. دې اړو څه حق نشته دی. که دا یتیمانان یو بیا لا جینکۍ وي هغوی سره خو به نور هم ظلم کېدو. دارنګې که چېرې یو سړی به مړ شو، دغه په زامنو کې به یو لوی او نور به ماشومانو، نو مشري زوی به رولګېدو، هغه به د ټول مال قابض شوي. دا ټول مال زما حق دی، وي د کور انتظام خو زه کوونکی یم، وایي دا ماشومان د څه دي، نو ټول مال به هغه واغستو. نو آیت کې ردې خبرې نه منع ده چې یو سړی مړ شو دغه اولاد دی، دا یو پکې خپله خپله حصه ده. د میراث احکامات هم په دې صورت کې یو رکو بعد بیانیږي. هر چا له الله تعالی خپل حق او خپله حصه متعین کړې ده. یو سړی په خپله حصه باندې قانع شي، په خپله حصه باندې د صبر وکړي او د یتیم مال دی هغه نه هړپ کړي. ظلم او زیاتی اسم ګناه دی، د چا مال اغستل اسم ګناه دی. بیا یو یتیم سره او بې آسرا انسان سره داسې ظلم او زیاتی کولو دا ډیر غټ ظلم دی. حدیث کې راځي پر روی زمین باندې بهترین کور هغه کور دی چې پای کې یتیم وي او یتیم سره ښه سلوک کولی شي. او بیا نبی علیه السلام فرمایي چې د ځمکې په مخ باندې ناکاره کور، شر بیت ناکاره کور هغه کور دی چې پای کې یو یتیم وي او د یتیم سره ناروا سلوک کیږي. د دې نه ناکاره کور بل په ځمکه باندې نشته دی. نو آیت کې بیان دی چې یتیم ته خپل حق ورکړي. سعید ابن جبیر رضی الله عنه دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنه شاګرد دی، ډېر لوی سړی دی. روح المانی دا قول لا نقل کړی دی. هغه وی چې د غطفان قبیلې یو سړی و، نو هغه رور یې وفات شو او دا رور یې ماشومان پاتې شو. نو دا غطفان سړی چې دی دې د هغه ټول مال قابض شو، ټول مال یې خپله نګرانۍ کې واغستو. بیا چې کله یتیم بالغ شو نو یتیم د خپل حق مطالبه وکړه چې زما د پلار په مال کې زما کمی سره مال راکه. نو هغه غطفاني سړي انکار وکړو چې نه ستاسې حصه پکې نه کیږي. نو هغه یتیم راغی او نبی علیه السلام په خدمت کې خپل شکایت او خپل مسله پیش کړه. نبی علیه السلام باندې دا آیتونه نازل شو او آتوا الیتامی اموالهم. هغه غطفاني سړی چې کله خبر شو چې داسې آیت نازل شوی دی نو هغه فوراً ووی
چې اطعنا الله تعالی ورسوله، د الله تابعداري کوم، د الله د پیغمبر تابعداري کوم، او یتیم ته خپل حق پوره پوره ورکو. آیت چې کله نازل شو صحابه ډیر زیات محتاط شو چې چا په کور کې به یتیم و نو یتیم به بیا د خپل ځان نه جدا کو. د جدا کېدو مطلب دا دی چې یتیم له به ځان له پخلی کو او ځان له به ځان لکو، یعنی د یتیم او د خپل مال به یو ځای کو نه، یتیم له به ځان له تیاری کو د خوراک او اسکاکو او د ځان د پاره ځان له. په دې سره مشقت پیدا شو. ظاهره خبره په یو کور کې په یو ټیم کې 2 سالن تیارول دا ګران کار دی. بیا خاص کر هغه زمانه کې چې په یو کور کې 2 سالن تیارولو. نن سبا زمانه خو ونه چې داسې چولی لګوي چې 2 چولی دي او په دواړو باندې به اور بلیږه لګیا وي. دونه تکلفات هغه زمانه کې کم ځای کیو. خلکو به یو ټیم تیاری وکړو بل ټیم بنو بیا نه ته ګرانه شوه. نو بیا صحابه نبی علیہ السلام خدمت کې عرض وکړو چې دا خو ډېره ګرانه ده چې موږ په یو ټیم کې 2 سالنه تیارو یتیم دپاره او ځان دپاره. یو خو تیارولو کې مشقت دی، دویم دا چې یتیم بعد اوقات خوراک نه کي نو پاتې شي، نه سر به څه کو بیا غرضو به که نه خرو به په خپله. که په خپله خورو نو بیا هغه خبره شي یتیم مال مونږ وخوړو، او که غرضو یې نو ضایع کېږي د یتیم مال ضایع شو، او که چرېږدو یې نو ماښام هغه بیا خولي نه خرابېږي. او سلاجي خو هغه زمانه کې وي نه پرجونه خو نه چې وي سبا سار به وخورو. نو الله تعالی بل آیت نازل کو چې هغه په سوره بقره کې په 2 سپاره کې تیر شوی دی چې قرآن کریم وایي چې تاسو دې ځان سره یو ځای کې خیانت مکوئ، والله یعلم المفسد من المصلح وان تخالطوهم فاخوانکم. که دا یتیمانان تاسو ځان سره یو ځای کوئ او یو ځای یو پخلی کوئ، یو سالن تیاروئ، یو ډش تیاروئ او په یو ځای خورئ نو خورئ، داسې کولی شئ تاسو، خو په شرط د دې چې د یتیم پکې نقصان نی، د یتیم پکې فایده وي، چې تاسو فدې فایده دا کار کوئ چې د یتیم مال ضایع نشي. یتیم به یو ککوړي خوري، هغه له چې ته تیاری کې نو خامخا د 2-3 روټو اوړه به رالی نو 2 روټۍ ضایع کېږي. نو که چېرې مونږ سره یو ځای شي نو یو ککوړی څه کېږي، دارنګې سالن دارنګې. نو که مقصد دا وي چې د یتیم مال ضایع نشي، خراب نشي، نقصان پکې نه، بیا خو ټیک ته قرآن هم دغه خبره کوي، شریعت هم دغه غواړي چې د یتیم ته نقصان ونه رسي. نو بالکل تاسو دې خپل ځان سره یو ځای کولی شئ. وآتوا الیتاما او ورکې تاسو یتیمانانو ته اموالهم مالونه د دي. یتاما جمع د یتیم دی. یتیم په دې معنا کې انفراد دی، تنهایی یوازې والی دی. د یتیم ته یتیم ولې وي؟ د ده چې پلار مړ شو دی یوازې پاتې شو، نه بیا هر ځای کې یوازې وي نو ځکه ورته یتیم ویل کېږي. د دې وجې نه هغه ملغلره چې ناشنا وي چې د هغې مثال او نظیر نه نو هغې ته الدرة الیتیمة وایي. ناشنا ملغلره الدرة الیتیمة، ناشنا بیان ته یتیمة البیان وي. یره که څه ناشنا بیان یې وکړو څه مطلب؟ یعنې دغه شان بیان بل چا نه دی کړی، نه بل څوک کوي، ته یتیمة البیان وي. یتیم په انسانانو کې هغه چاته وي چې دغه پلار وفات شي او دی نابالغه وي او پلار یې مړ شو، دته یتیم ویل کېږي. عرب چې دی نو دی د مور وفات کېدو سره ماشوم ته یتیم نه وایي. که پلار ژوندی دی او مور وفات شوه او دی ماشوم دی نو دته یتیم نه وي. ځکه زیات کردار د ماشوم په نگرانی کې، په تربیت کې، پرورش کې، په لویدو کې د پلار ادا کی. نانو نفقه پلار ورکی، حفاظت پلار کی. ماشوم یې پلار ته ویما، نه صغور پلار ته ویما، مطلب اته ما پلار به زما دفاع کی. د دې پلار مثال د چت دی او د مور مثال د 4 دیوارې دی. چې کله انسان باد و بارانی کنه او چې ته د پناه ځای نه وي، سر ځان چې ته پناه کونو چې ته چجې د لاندې ودرېږي نو هواګانې خو راځي خو ځان د باران نه یعنې د چت باندې ځان بچ کړي وي. نو د پلار مثال د چت دی. نو ځکه عرب چې دی یتیم هغه چاته وي، هغه ماشوم ته او ماشومې ته چې د هغه پلار وفات شي او کله مور یې ورسره وفات شوه، یعنې پلار یې مړ دی او مور یې مړه شوه، نو دا خو بیا ډېر زیات یتیم دی. یعنې دی خو ډېر د شفقت قابل دی. او د یتیم حقوق
قرآن ځکه بیان کړي دي چې اصل کې قرآن کریم ماشوم ته یو سبق ورکړي چې ماشومه اول خو ستا یو پلارو او چې پلار دی الله تعالی واغستو نو چې کم هغور یا کم سړی په نظر دی به دا ستا پلار دی او پتا دونه مهرباني کې دونه شفقت بکی پتا له دونه مینه در کې ستا په سر باندې به لاس کې تا بزان سر یو ځای کې ستا خیر خبر والی چې ماشوم ته دا احساس اونشي د ما پلار نشته. یا خو هر انسان زما د پلار په شان ما سره مینه کې ناشنا معاشره قرآن کریم مونږ ته پیش کی. افسوس داره که چېرې مسلمان د قرآن په تعلیماتو باندې عمل وکړو چېرته به یو ماشوم بې اسره پاتې نشي، بې تعلیمه به پاتې نشي، بې تربیته به پاتې نشي. هغه ته به دا احساس کمتري چېته ونشي چېرې زه بې پلار او بې موره یم او هر ښځه زما مور ده او هر یو سړی زما پلار دی، داسې به خپل زړه کې مطمئن وي. نو قرآن یتیم په انسانانو کې هغه ماشوم ته چې پلار یې وفات شوي او په دې حیواناتو کې یتیم هغه حیوان ته وي چې د هغه مور وفات شوي وي چې مور یې مړی. او په دې مرغو کې چې په هوا کې الوزي نو په هغې کې یتیم هغه مرغۍ ته وي چې د هغې مور او پلار دواړه تللي وي، هغې ته بیا یتیم وي. وآتوا الیتاما او ورکړئ تاسو یتیمانانو ته اموالهم مالونه د دې، دا حکم دی د دې مالونه یتیمانانو ته ورکړئ. د آیت خو مطلب دا شو چې یتیم ته خپل مال ورکړئ، یعنې یتیم چې څونه حصه جوړیږي د پلار او د مور په میراث کې یا د رور په میراث کې نه یتیم ته ورکړئ. او وروسته به انشاءالله راشي که هري حکم وروسته راځي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. یتیم کمکلی سوچ محدودی عقل پختنه وي، یتیم ته مال مو ورکوه ځکه غریب پسه پوهېږي تا وله پیسې بلا شي ورکړې نظر به یې والوځي ماښام به ورسري سمنی. ماشوم له که 10 روپۍ ورکړې او که 15 روپۍ او که 100 ورکړې نو ماښام به ورسره سني او دغه په چپسو به یې الوزولي او نن سبا کانکو کې به الوزي به علي به شلي به. نو که یتیم له ته ټول مال ورکړه هوا به الوزي نو یو ها قرآن وی چې یتیم ته مال مو ورکوه دی به خراب کی ضایع به کی او دې دې کې چې یتیم ته خپل مال ورکا. د دې وجه نه مفسرین حضرات دواړو آیتونو منځ کې جوړښت راوستی دی. ناغي وی د آتو مطلب دا دی چې د یتیم عیسی متعین کې چې کله پلار مړ شو مور وفات شوه او د ماشوم څونه حصه په میراث کې جوړیږي نو دا عیسی متعین کې چې باید دې ماشوم دونه حصه ده. لکه عربو با جاهلیت کې به خلکو ماشوم له حصه د سره منله نه چې د څه کیسه کېږي له ویره د پکې حصه باقاعده متعین کې نو ورکوي وله اوس ما هغه چې کله بیا دې لوی شي عقل مکمل پخته شي او سمجھ بوجھ پکې راشي د نکاح قابل شو بیا ورته خپل مال ورکا. نو فی الحال د یتیم مال د یتیم حصه متعین کې چې دونه حصه ده. نو گویا کې د آتو معنا ده عینو متعین کې د یتیمانانو حصه د هغوی په مالونو کې. او علامه زمخشري چې دی دا تفسیر دی کشاف نه په آتو کې معنا دا کې وی دی کې حکم سرپرستانو ته دی او بادشاهانو ته او ذمہدارو خلکو ته دی چې تاسو د ماشوم د یتیم د مال حفاظت وکئ چې د هغه څونه حصه جوړیږي دا تاسو په خپله نګرانۍ کې والئ. کوشش وکړئ چې دا کمه نشي ضایع نشي. که دا تاسو په یو کاروبار کې لګولی شئ په یو ځای کې چې دا سیوا کېږي لکه یتیم خو خرچه کېږي که نه خو پیسې پرې لګي 10 کاله 15 کاله چې دی خوراک کي هغې نه لګي نو خو به ختمې شي. نو دا په داسې طریقې سره دا استعمال کړئ دا پیسې چې دا کمیږي نه د ماشوم حقوق پکې هم پوره کېږي. داسې مدونه شته داسې کاروبارونه بزنسونه شته دی چې دا پیسې تاسو پای کې انویسټ کړئ چې اصل سرمایه هم ضایع نه شي او دا مال ورو ورو سیوا کېږي نو چې یتیم لوی شي بالغ شو یتیم ته به یو سرمایه په لاس باندې میلو شي. بیا به هغه غلاګانې به هم نه کوي بیا ډاکې به هم نه کوي لوټ مار به هم نه کوي سره یو سرمایه موجود ده ځان به د زندګۍ یو رخ متعین کړي. نو وآتو الیتاما او یا د آتو بله معنا داسې ده چې یتیم ته خپل مال ورکوي نو اوس خو یتیم نه دی اوس خو لوی شو که نه چې مال ول ورکوي څه مطلب هغه د مال د استعمال قابل شو اوسو. اگر چې یتیم خو حقیقي معنا داره چې کله دی نابالغ دی خو بالغ تم خلق یتیم یا دا یتیم دی نو
حالانکه د 20 کالو د 30 کالو خلک دا یتیم دی، نو هغه تم خلک مجازن یتیم وي. نو قرآن یتاما سي دي چې کله د عقل کې پختګي راله او بالغ شو اوس ولا مال ورکې حواله کې وته. وآتوا الیتاما او ورکې تاسو یتیمانانو ته اموالهم مالونه د دي، ولا تتبدلوا الخبيث دا لومړنی نهي ده، او تاسو مه بدلوئ الخبيث خبيث ناپاک توي نجس او ګنده توي، او طیب پاکیزه او حلال توي. او تاسو مه بدلوئ حرام مال لره بالطیب په حلال مال سره. څه مطلب؟ ستا مال چې تا سره دا حلال دی، د یتیم مال چې یتیم سره د حلال دی، خو د یتیم مال په ناحق او په ناجایزه طریقې سره غسل دا تا حرام واغستو. نو ته داسې کوې چې خپل کمزوري مالو هغه یتیم ته ورکوې او د یتیم عمده مال اخلي، نو تا خپل حلال مال ورکو او حرام مال دی واغستو. دی به داسې کولو. روح المانی لیکلی دي لکه د یو سړي به بیزې وي، کنډک به و، نو پای کې به څه بیزې د خپل وي او څه به د یتیم وي. اوس د یتیم په بیزو کې به عمده بیزه وه، ښه کولی بیزه به غټه سربه، او د ده په بیزو کې به یو کمزورې وه. دوی راشه یتیم اسیم په څه پوهېږي، نا کمزور به د یتیم په نوم باندې کړه، او د یتیم په بیزو کې چې کومه عمده کولی غټه بیزه به وه او په خپل نوم باندې کړه. نو دا رد و بدل یې وکړو. او د ده بیزه که کمزورې ده خو د لپاره حلاله ده، پاک خپل مال دی ستا، حلال دی ستا لپاره. اوس ته چې د یتیم هغه سربه او کولی بیزه اخلي او کمزورې ورکوي، نو دا تا د حرام مال واغستو او حلال دی هغه له ورکو. نو قرآن بیان کې چې داسې مه کوئ، رد و بدل مه کوئ. ولا تتبدلوا الخبیث، یا مطلب دا دی چې ته په هره طریقې سره د یتیم مال حاصله په ناحق او په ناجایز طریقې سره، نو دا به حرامي. نو حلالو طلب وکړه که نه، د حلالو بلا طریقې دي. یو سړی چې ځان له سرمایه سیوا کي، مال ځان له جیب ته راولي، د حلالې بلا طریقې الله تعالی پیدا کړي، تجارت وکړه، کاروبار وکړه، مزدوري وکړه، حلالې پیسې حاصلې کړه، نو ټولې حرامې پیسې دا کوي. ولا تتبدلوا الخبیث، او تاسو مه بدلوئ حرام مال لره بالطیب د پاکیزه مال سره، چې یتیم هغه مال پاکیزه دی هغه تا واغسته ځان دپاره د حرام راوستو. ولا تأکلوا دا دویمه نهي ده، او مه خورئ تاسو مالونه د هغې الی اموالکم، یعنې مضمومة الی اموالکم، چې خپلو مالونو سره یو ځای کې. د یتیم مال خپل مال سره مه یو ځای کوئ چې تاسو یې وخورئ. څه مطلب؟ چې تاسو د یتیم مال هړپ کول غواړئ، نو په یې سره تاسو یو ځای کې، نو پته به نه لګي. مثال په تمه کور کې ستا ماشومان دي، ستا 4 ماشومان دي، یتیم پکې یو دی 15 شو، او دا ټول یو ځای کې، او نیم مال د خپل او نیم مال د یتیم یو ځای کې. یتیم خو یوه حصه ده، یتیم خو ستا د اولاد 15مه حصه ده. انصاف تقاضا خو دا ده چې یوه حصه د یتیم او 4 حصې خپل یو ځای که، نو ټیک ده. او تا د یتیم نیم مال واغسته او نیم د خپل کو، دا خو یتیم سره تا ظلم، 2 حصې سوا د یتیم نه واغستې. نو داسې مه کوه. ولا تاکلوا مه خورئ تاسو اموالهم مالونه د یتیمانانو الی اموالکم، یعنې خپلو مالونو سره چې یو ځای کې په دې طریقې سره وخورئ. دا نه چې ګنې خوراک یې نه کوي، نو ګنې نورې طریقې ښه دي. یو سړی خورم یې نه، خو په نور مصرف کې به استعمال کما. نو دلته کې تاکلو یې وي او مراد نه تمامي طریقې د اغستو دي، خو تاکلو یې ځکه وي چې زیاتر انسان د خپل خوراک او د خېټې دپاره غم کی. د انسان د زندګۍ همدغه مقصد نو دغه خبرې چې بس خوراک او څښاک وکړو، تاسو نه باغ دوړ چې شروع یې ټوله ورځ، خو د خېټې دپاره شروع دی. نو ځکه تاکلو وي، ورنه مراد تینا تاخذو دی اغستل، که په هر طریقې سره وي، خو چې د معشوم پکې نقصان دی او دغه مال کې خیانت راځي، نو داسې دغه مال خپل مال سره مه یو ځای کوئ. انه کان حوبا کبیرا، دا ولې د یتیم مال خپل مال سره مه یو ځای کوئ، دا ولې مې خورئ؟ ځکه دا ډېر لوی ګناه دی. انه بېشکه د یتیم دا مال خوړلو کان دی حوبا کبیرا، ګناه لوی. دا حوب دا د حبشي زبان لفظ دی، عربي لفظ نه دی، لیکن عرب استعمالي او په معنا د ډېر لوی ګناه سره. حوبا کبیرا، ډېر لوی ګناه دی.
تاسو خدا سوچ چې داسې څوک پوه نه شو یتیم اسیم نه پوهېږي لیکن هغه ذات خو پوهېږي که نه چې دا رته یو بې اسرا سره حالانکه یتیم له ورکول پکار دی د یتیم په سر باندې شفقت لاس کې ښودل پکار دی د ته رالګې یتیم سره دا ظلم او زیاتې کوي دته یو زورور سره وایي چې پته ولګي دا یو بې اسرې د عصر دا زیاتې کولو دا ډېر لوی ګناه دی انه کان حوبا کبیره بېشکه د یتیم دا مال خوړلو دا دی ګناه ډېر لوی چې کله آیت نازل شو نو بیا صحابو ډېر احتیاط شروع کو بیا به د یتیم مال بالکل مال سر نه یو ځای کو بیا الله تعالی سوره بقره آیت نازل کو چې دا تاسو رونه دي نه سره یو ځای کولی شئ خو خیانت به نه کوئ او په ناجایز طریقې یتیم مال به نه خورئ او ورکوئ تاسو یتیمانو ته مالونه دي او مه بدلوئ حرام مال لره په حلال مال سره او مه خورئ تاسو مالونه د دي چې یو ځای کې مالونه خپلو سره بېشکه دا کار دی ډېر لوی ګناه